محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دو شیزونو تا قرآن مجید د انسان دپارا فتنه ویلی دا. زمون پیغمبر دا فرمایلی دی د هر امت دپارا فتنه فتنه د ایمان امتحان توي. کما خبره کی چې الله سره اسمی زمون نبی دا فرمایلی دی چې د هر امت دپارا فتنه الله پاګه کی اسمی و فتنه امتی، او زمان د امت دپارا فتنه المال، هغه مال دی الله به کی اسمی. او قرآن مجید دو شیزونو ته فتنه وایي. قرآن مجید فرمایلی دی ستاسو مالونه او ستاسو اولاد دا فتنه ده، پدې کې وستاسو امتحان الله پاک. او کو کتل شي معاشره ته د خدای د ټولو نه زیاته نافرمانی چې بنده کوي د دې دوه شیزونو نه کوي. یا د اولاد د پاره د خدای پاک نافرمانی کوي، په دې دماغ او زمون اولاد سوري داغو مستقبل، داغو کور، داغو کپڑے، داغو خوراک، داغو عزت، داغو خوشحالی دا به موږ دومره حاوي شي چې الله او د الله رسول زموږ نه هیر کړي. او دویم شیز چې هغې د لاسه انسان د الله نافرمانی کوي، هغه مال دی. مال ګټل، بیا مال ډیرول، بیا د مال نمایش کول، بیا خلک د خپل مال نه متاثره کول، دا هغه جذبې دي چې بیا زموږ نه الله هیر کړي، او بیا زموږ نه رسول هیر کړي، او بیا زموږ نه آخرت هیر کړي. نو بار بار په قرآن کې الله مونږ متوجه کړي یو چې چېرته دا دوه شیزونه تاسو ګورئ هلاکت ته بونځي، چېرته دا دوه شیزونه ستاسو نه الله هیر نه کړي. سوره منافقون سورت ده، په دې کې الله پاک مونږ ته په یا ایها الذین آمنو سره ارشاد فرمایلی دی. الله فرمایي اے هغه کسانو چې ایمان والي. او په قرآن کې شپږ نیم زره لپاسه آیتونه دي، او په شپږ نیم زره لپاسه آیتونو کې دا جمله الله پاک صرف 89 پیری ذکر کړي. یو لس کم سل پیری صرف خدای فرمایلی دي اے ایمان والا خلق. او باغی 89 پیری آیتونو کې الله ذکر کړي یا ایها الذین آمنو، اے ایمان والا خلقو، لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. چرته ستاسو اولاد او چرته کې ستاسو مالونه تاسو د الله د دین نه غافل نه کی، د الله د ذکر نه او غافل نه کی. په دې باندې په د مؤمن ډیر زیات نظری چې زما اولاد ما د الله نافرمانی ته جوړ نه کی، او زما مال ما د الله نافرمانی ته جوړ نه کی. او الله فرمایلی ساجبه جمله ده چې ومن يفعل ذلك، هغه انسان چې دا کار وکړي چې اولاد دې د خدای د دین نه غافل وو، یا مال دې د خدای د دین نه غافل وو، دا څه غلطی ده نه وشوه. الله فرمایي فاولئک هم الخاسرون. دا خلک دي چې خسران کوي، او دا خلک دي چې په تاوان کوي. مال او اولاد مؤمن په دې باندې خصوصي نظر ساتي. زمونږه د امت مور ده حضرت عائشه رضی الله عنها، او الله ول ډیر لوی علم ورکړو. دومره لوی علم ول الله ورکړو چې د عمر فاروق سے په دور کې باقاعده د خلافت مفتی و فتوا به ورکوله. او
حضرت ابو موسی اشعری رضی الله عنه لوی صحابي دی او فرمایلی دي چې چرته با د الله د نبی صحابه کرام په یو خبره کې ونفتو داغه حل ورته نو معلوم د حضرت عائشه رضی الله عنها دروازې ته بدلل او داغونه به مسله معلومه او ابو موسی اشعری سے فرمایي چې چرته د سینه د شوی چې مونږ د عائشه رضی الله عنها دروازې ته تلیو او مونږ د اسلام د حکم حل التکی نه ملاو شي عمر فاروق سے مونږ شخصیت په داغو دروازې ته راتو او د دین مسائل به دې تاسو یو علامه سیوطی رحمت الله علیه صحابت کتاب لیکل دی دومره لوی کتاب صرف په مسلو باندې دی چې عائشه رضی الله عنها د صحابه کرامو خلاف فتوی ورکړي خلاف مطلب دا چې صحابه کرام یو مسله بیان کړي د بعض صحابه کرامو او داغو موقف دا مسلې خلاف چې درست دي نه د درست دي سره صرف ولا هغه مسلې راجمع کړي نو لوی کتاب جوړ شوی موږ ته د ټول نه زیات تفسیری اقوال د عبد الله ابن عباس ابن را رسیدلي او دویم نمبر زیات تفسیری اقوال موږ ته د حضرت عائشه رضی الله عنها را رسیدلي ورته په قران په هدا د ټول نه زیات احادیث موږ ته د ابو هريره سے را رسیدلي 5374 احادیث او دویم نمبر زیات احادیث موږ ته د عبد الله ابن عمر سے را رسیدلي دا د عمر فاروق سے زوی دی دریم نمبر زیات احادیث موږ ته د انس ابن مالک سے را رسیدلي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم لس کاله خادمو او سلورم نمبر زیات احادیث موږ ته د عائشه رضی الله عنها را رسیدلي د حدیث علم او زمونږ د پیغمبر د وفات په ټیم کې د دې عمر اتلس کاله نو سکم 50 کاله پورې دا ورسته ژوند دی او سکم 50 کاله د قرآن او د حدیث علم خلقو ته خودل سحر د اشراق پورې چې په خپل ناشتي او اعمال نه فارغ شو د امت د مور د کور دروازه په کولاو شو او خلک براتل د علم د ازدکولو لپاره د قرآن د ازدکړې لپاره د احادیث د ازدکړې لپاره او په پرده کې ناستو خلکو ته به قرآن خود او خلکو ته به حدیث خودل او چې ماسپخین ټیم په داخل شو بس د امت د مور د کور دروازه بند شو دا 50 کاله پورې دا قرآن او حدیث خلکو ته خودلی په طب باندې پویدا په شاعری باندې پویدا هغه قرئه د عروه نوم دی عروه ابن زبیر او د قرآن د هر آیت کې به اکثر شعر وي د قرآن د الفاظ په معنی کې به اکثر شعر وي چې د دې آیت معنی په دې شعر کې ده او د دې ټکی معنی په دې شعر کې ده نو چا ورته تاسو په ډیر اشعار وایي هغه و فرمایل به څومره شعرونه چې تاسو ته وایم د قرآن د آیتونو په تفسیر کې او د قرآن د الفاظو په تفسیر کې دا ټول شعرونه ما د خپل ترور عائشه رضی الله عنها زده کړي یو لوی علم ول الله ورکړو د امت په عالمانو کې حسابي کې حضرت عائشه رضی الله عنها او عائشه رضی الله عنها فرمایلی دي چې امت د یو اهم فرض نه غافل ده هغه ته خیال نشته او هغه فرض دا ده چې د خپل مال د احکاماتو چان بینو مال د کم ځای ناراضي دا پدیوم د الله نظر ده مال په کم ځای کې خرج کیږي پدیوم د الله نظر ده باقی نعمتونه د سینې دي چې د کم ځای نارالو کم ځای خرج شو د قیامت پورز به زموږ او تاسو خپل زمکه نه تر هغه وخت پورې رقیږي نه تر څو پورې چې موږ د 50 سوالاتو جواب الله نه ورکړي دا زموږ نبی فرمایلی زموږ د الله تپوس کوي الله به زموږ تپوس کوي چې تاسو ژوندۍ په کوم ځای کې تیر کړئ ورن په ابن ماجه کې ما وړو ته ما دا خبره یقیني ده چې موږ او تاسو به د خدای مخ ته پیش کیږو دا خبره حق یو سړی به دوزخ ته نزي یو سړی به زی دا فیصله ده کې دې شي یو سړی سره نه دوزخ په خپل سترګو ویني دا کې دې شي یو کې دې شي سړی جنت په خپل سترګو ویني دا هم کې دې شي خدا دې شي کې دې چې یو سړی د خدای مخ ته پیش شي د الله مخ ته سړی پیش کیږي که جنتی دې دیوم د خدای مخ ته پیش کیږي او که دوزخی دې دیوم د خدای مخ ته پیش کیږي که نیک دې دیوم د الله مخ ته پیش کیږي او که بد دې دیوم د الله مخ ته پیش کیږي او که مسلمان دې دیوم الله ته پیش کیږي او که کافر دې دیوم الله ته پیش کیږي زمونږ او د خدای په منځ کې به ترجمان نه زمونږ نبی دا فرمایلی او پیر چې د قیامت پورز د چا سره حساب کتاب شروع شو دې هلاک شو من نوقش الحساب فقد هلك زمون نبی فرمایل چې د قیامت پورز د چا سره حساب کتاب شروع شو د هلاک شو چې چا نه تاسو شو دا کار تا ولې کړی دا خبره عجیبه و
عائشہ رضی الله عنها زمونږ نبی ته فرمایي چې څنګه تاسو دا وایي چې د چا سره حساب کتاب شروع شو دی هلاک شو، حالانکه الله خو د جنتیانو په صفاتو کې یو صفت دا ذکر کړی دی فاما من، الله پاک فرمایي یو هغه حساب دی حسابا یسیرا، فاما من اوتی کتابه بیمینه فسوف یحاسب حسابا یسیرا. هغه خلک چې هغه ته به د هغو عمل نامه په ښی لاس میلاو شي نو الله پاک به د هغو سره حساب کتاب آسان وکړي وینقلب الی اهله مسرورا، او دی به ډېر خوشحاله واپس شي. نو د جنتیانو سره خو الله فرمایي چې آسان حساب کتاب به ورسره کېږي او دی جنتي، او تاسو فرمایي چې د چا سره حساب کتاب وشو نو دی هلاک شو. زمونږ نبي ورته وفرمایل چې آسان حساب کتاب خو صرف پیشي ده خدای پاک ته، ذلک العرض، آسان حساب کتاب خو صرف دا دی چې یو بنده د خدای پاک مخې ته پیش شي او د ده عملونه درته شمار کړی شي چې تا دا کړي تا دا کړي تا دا کړي دا دا کړي، او خدای ته تپوس ونکړي چې دا دې ولې کړي، دې ته حساب یسیر دی. خو زمونږ نبي وفرمایل چې د چا نه دا تپوس شروع شو چې دا کار تا ولې کړی دی هغه هلاک شي. زمون نبی بدا دعا غوښتا اللهم حاسبني حسابا يسيرا، یا الله زمانه چې ته حساب کتاب اخلي نو زمانه آسان حساب کتاب واخلي. په دې حدیث کې ما ورته وی ما تاسو خیال وکړو جنتی سړی به خدای ته پیش کی د خدای په خدمت ودیږي، دا یقیني خبره ده. کاغه ګناګار دی او کنيک ته خدای ته به مخ ته ودی. الله په قران کې دا نقطه ذکر کړی دا چې څوک د دین وېریدو اما من خاف مقام ربه، اما من خاف مقام ربه، چې څوک د دین وېریدو چې زه به د خپل رب مخ ته ودرېږم ونهى النفس عن الهوى، او ځان د خواهش نه بچ کو. الله فرمایي فإن الجنة هي المأوى، د دې سره ټکانه نه چلته د خدای پاک مخ ته ودرېدل یقیني او د خدای ته پوسونه یقیني دي. پنځه ته پوسونه به الله زمونږ نه کوي او چې تر څو موږ د هغې جواب نه ورکړی زموږ قدمونه به نه خوځي. یو تپوس دا دی تا زندګي په کوم ځای کې تېره کړې، یو تپوس دا دی تا جواني په کوم ځای کې تېره کړې. دا په زندګۍ کې داخل یو وخت دی، خو که تاسو خیال وکړئ په زندګۍ کې د ټولو نه اهم وخت هغه جواني ده. وړوکی په څه پوهېږي نه، بوډا ضعیف شي قوتونه یې کمزوري شي، او د خدای پاک د خصوصي د تپوس ټیم هغه جوانی ده. او شیطان موږ ته په دماغ کې دا انجکشن لګولی دی چې جوانی خو د خپلې مرضۍ د تېرولو ټیم دی، حالانکه د جوانی په باره کې مستقل تپوس دی. او دریم تپوس دا دی چې په خپل علم دی څه عمل کړی دی. خو د مال په باره کې دوه تپوسونه دي، مال دې ګټلی سم دی او مال دې خرچ کړی سم، دوه تپوسونه به الله کوي. ته ګوره د علم په باره کې دا تپوس نشته چې تا علم د چا نه ګټلی ته زده کړی دی، ځکه علم که ته د هندو نه هم زده کړې الله طرف نه منع نشته، علم که ته د کافر نه هم زده کړې د الله طرف نه منع نشته، علم که ته د ګناهګار نه هم زده کړې د الله طرف نه منع نشته، علم که ته په پټه زده کړې هم د خدای نه منع نشته. یعنی ته غلا کې د علم هېڅ منع نشته. مثلا یو عالم لګیا دی په کلاس کې خپل شاګردانو ته سبق وایي، ته پټ راغلی او د دروازې سره ولاړې او د هغه علم اورې او زده کړې د خدای پاک د طرف نه منع نشته. په کوم طریقې باندې چې موږ ته علم زده کړې علم زده کړه، په بل پسې کور ته ځې علم زده کړه، کتاب لولې علم زده کړه، د هغه خبرې اورې علم زده کړه. دا تپوس د قیامت په ورځ نشته چې تا علم د چا نه زده کړی، علم دې څنګه زده کړی. ها دا تپوس دی چې په خپل علم دې څنګه عمل کړی. خو د مال په باره کې خصوصي دا تپوس دی تا مال ګټلی د کوم ځای، او یوازې د لږ مال به تپوس نه کېږي، د لږ به هم تپوس کېږي او د ډېر به هم تپوس کېږي. د 1 کروڑ به هم تپوس کېږي چې دا 1 کروڑ روپۍ دې کوم ځای ګټلي، او د 1 روپۍ به هم تپوس کېږي چې دا 1 روپۍ دې کوم ځای ګټلي. د جایداد به هم تپوس کېږي چې ستا ملک د جلداد څنګه راغلی دی، د ونو به هم تپوس کېږي چې دا ونې تا ته څنګه راغلی. ته ګوره مال راغلی سم دی د دې به هم الله تپوس کوي. او په قرآن کې د دې لپاره خصوصي الله په سوره نساء کې حکم موږ ته ذکر کړی دی چې ګوره مال په غلطه طریقه باندې را نشي، پیسې په غلطه طریقه باندې را نشي. الله فرمایلی یا ایها الذین آمنوا، اے ایمان والو لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، چرته د یو بل مالونه په باطل طریقې باندې وانخلئ. د یوې روپۍ حساب کتاب عالمانو لیکلي باطل طریقه هغه طریقه ده چې شریعت حرام ګرځوي.
په رشوت باندې، په ملاوټ باندې، په دوکې باندې، په غصب باندې، د جبې په قسمونو باندې، د جبې په چرب زبانې باندې، په دوکې باندې. دا الله بارید نظر د چې مال د کم ځای نه را روان یو وړی چې وجود ته ورننوځي او په دې باندې وجود جوړ شي، وایي په دې وجود دوزخ دی حرام کړی دی، او دا وجود دوزخ له روغ دی، جنت به الله حرام کړی دی. زمون نبی فرمایل هغه وړی چې وجود ته لاړ شي حرامه او وجود په جوړ شي سلوي خو رضی الله عبادت نه کوي. او ابو بکر صدیق سے قصه فضائل اعمال کې شیخ الحدیث سے لیکلی دا چې د حرام ګټي یو وړی چې غلام ولا راوړی و او مېدې ته لاړه او وګي مېده و او بیا هغه یو وړی راوستل غوښتل چا ورته په حال کې ګوتې ورکول سره بدار او نه وځي ګیړې د وبو نه ډکه کړه بیا په حال کې ګوت ورکړه او د وبو سره هغه وړی راووته چا ویل ورکوټي وړی د پاره تاسو دومره تکلیف تیر کو او یاو د ورکوټي وړی د پاره ځکه ما د الله د نبی نه اوریدلی چې په حرام رزق کم موجود بیا پرورش بیا مومي دوزخ د دې لپاره ځي. تو ګوره په اسلام کې د مال د ګټلو باریک نظام دی د کم څه نه ګټي. یو روپۍ د کم ځای نه رااله، 10 روپۍ د کم ځای نه رااله، یو فوټ ځمکه د کم ځای نه رااله، 10 فوټه ځمکه د کم ځای نه رااله، روپۍ ځمکه د کم ځای نه رااله، 15 پیسې ځمکه د کم ځای نه رااله. د مال دراتلو شریعت یو طاقتور سیستم جوړ کړی دی. کباغ سیستم استعمال راځي نو الله تقبل کوي، او کباغ سیستم استعمال ناراضي نو ډېر خطرناک خبره، ډېر خطرناک خبره. نو د مال د راتلو د قیامت پورسته پوسټه زمونږ چې مال تا ته راغلی څنګه او د مال د خرج کېدو ته پوسټه دا تا خرج څنګه حلال مال بغټي او خرج په هم پاک ځای کې کوم ځای کې چې الله ستانه خوشاله. دا نه چې تا مال په خپل مرزي وګټو او په خپل مرزي به خرج کړي. ما ته یو کس ټلیفون وکړو وی ته خلکو ته وایا چې د خوشحالۍ د مناوهلو څه طریقې دي. وی دا خلک خو دې خوشحالي مناوهي زمونږ خوشحالي په ورسکور کې، زمونږ آرام په ورسکور کې، د شپې آرام را لپاره ورسکور کې. او آیا په دې انداز باندې خوشحالي مناول دا صحیح دي؟ خپل مال دې سي وړاوهل آیا د دې اجازه شریعت ورکړي؟ تو ګورا صرف دا نه دي چې مال په کوم طریقې ګټي، په شریعت کې دا مستقل طور حکم دی چې مال ته په کوم ځای کې خرج کړي لري د دې به الله د قیامت پرستانه تاسو کې کوم ځای کې تا مال خرج الله موږ ته د مال د خرج کولو زینو خو دي. کته په مال په خرج کې تبذیر کې نو ته د شیطان روري. الله ذکر کړی چې تبذیر کول کې دا د شیطان روح. کته د مال په خرج کې اسراف کې نو دا حرام کار دی. چا ته پوسو کې اسراف څه کوي؟ اسراف څه کوي؟ دا سوال عالمانو جواب ورکړي. اسراف ډیر خرج ته نه وایي، اسراف وایي په ناجایز ځای کې خرج تا. په کوم ځای کې چې الله منع کړی دی په هغه ځای کې وایي کته روپۍ هم خرج کړي دا اسراف دی. کوم ځای کې چې الله خرج منع کړی دی په هغه ځای کې یو روپۍ خرج کول ته اسراف ویل کېږي. دا به زده کول کېږي چې زه په دې کې خپل حلال مال لګوم. دا حلال مال لګول الله ته منظور دی او کنه دی؟ نمایش د مال کول خلکو ته خودل دا یو مرض په سبا دور کې راوته دي. خلک د خپل مال نه متاثر کول په خلکو باندې خپل مالی حیثیت اثر ورزول. زموږ پښتانه دي دا زده کی دا خبره چې ګوره د مال د خرج کولو هم د قیامت پرسته پوسټ دی. دا نه ده چې پتا باندې الله د پراوالي دروستا کته په غټو بنگلو باندې خرج کړي نو خدای وستانه ته پوس نه کوي. نه الله وستانه ته پوس کوي. د کورونو خرج په خدای ته پوس کوي، د ودونو د خرج په خدای ته پوس کوي، په ریواجونو کې چې خرج کوي الله وستانه ته پوس کوي. دا نه ده چې تا مال وګټو اوس د خپل ژوند مرزي د چې څنګه خرج کوي. دا دوت پوسونه دی قیامت پورز مال کہاں سے کمایا اور مال کہاں خرچ کیا. اللہ پاک نبی مونږ ته فرمایلی مال ډیر ضروری دی د تحقیقات کول. د مال په تحقیق باندې د اعمالو قبولیت مدار الله ذکر کړی دی. دا سورې منافقین آیتونه مونږ وی چې الله مونږ په دې پوه کړیو چې دوه شیزونه غره په هلاکت کې سړی ورځي. یو په هلاکت کې اولاد سړی ورځي، یو په هلاکت کې مال سړی ورځي. او قرآن دا ذکر کړی چې ستاسو د پاره فتنه او اولاد دی، یو ستاسو د پاره فتنه مال دی. الله مونږ پوه کړیو یا ایها الذین آمنو اے ایمان والا خلقو لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. ورې خیال کوئ چې اولاد او مالونه یو د خدای د دین نه غافل نه کیږي. او
کدی سی وشوا ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون. که څوک مال د خدای د دین نه غافل کو او که څوک اولاد د خدای د دین نه غافل کو، الله اتق خلق دی هغه تاوانیان خلق. هغه الله چې په قسم خورل چې والعصر ان الانسان لفی خسر، چې انسان په تاوان کې دی، نو الله دا تاوانیان خلق دی چې مال په الله د دین نه غافل کی او اولاد د الله د دین نه غافل کی. او الله فرمایي وانفقوا مما رزقناکم، کم مال چې د لمون درکړې ده صرف چوکیداری مکوئ چې یو نسل چوکیداری کې او بل نسل ته منتقل کړي. چوکیداری مکوئ، دا مالونه د الله د دین لپاره خرج کړئ. انفقوا مما رزقناکم، او الله د مال نسبت نه کړي، کم مالونه چې د لمون درکړې دي دا د الله په دین باندې خرج کړئ. من قبل ان یاتي احدکم الموت، مخکې د دې چې په تاسو کې به وخت مرګ راشي، نو د مرګ په ټیم کې بده ارمان. قرآن دوه ځایونو کې ارمانونه ذکر کړي، یو د قیامت پورز بسړې ارمانونه کوي. قرآن ډک د 9 آیاتونه دي چې د قیامت پورز بسړې څه ارمانونه کوي. د دې وجنا د قیامت په نومونو کې یو نوم دی یوم الحسرات ورته وي، دا د ارمانونو ورځ ده. په دنیا کې چې چا خپل ژوندۍ خپل نه تیر کړی دی، به د قیامت په میدان کې ارمانونه کوي. هغه الله ذکر کړي. او څه ارمانونه به موږ د ځنکدن په ټیم کې وکړو، دا قرآن موږ ته ذکر کړی دي. موږ قرآن نه دی ویلې، موږ په نه پوهیږو. هغه ارمانونه الله ذکر کړي. په هغه ارمانونو کې یو ارمان د سوره منافقون په آیت نمبر 10 کې الله ذکر کړی دی چې اے مؤمنانو د الله په دین او د الله لپاره مالونه خرج کړئ. مخکې د دینه چې یو کس له مرګ راشي فیقول، او دی په ځنکدن کې وایي ربي اے زما ربا لولا اخرتنی الى اجل قریب، ته مال لږ ټیم نور ولې نه راکې، لږ ټیم مال نور ولې نه راکې، فاصدق زبدا مال ستا په نوم باندې خرج کړه، واکم من الصالحین، او ته مال لږ ټیم نور ولې نه راکې چې زه د نیکانو خلقو نشم. د ځنکدن په ټیم کې دا ارمان دی. خو خيار هغه خلک دي چې دا ارمانونه د ځنکدن نه مخکې شي. د ځنکدن نه مخکې زموږ دا ارمانونه دي چې زما حیثیت په خلکو کې څنګه اوچتېږي، زما نوم په دنیا کې څنګه مشهوريږي، زما عزتونه به څنګه اوچتېږي. او د ځنکدن په ټیم کې دا ارمان دی ربي لولا اخرتني الى اجل قریب، اے زما رب ته مال لږ ټیم نور ولې نه راکې، فاصدق زبدا مالونه د آخرت لپاره خرج کوم، واکم من الصالحین، او زبدا نیکان نو شم لږ ټیم مال نور راکې. الله په دې آیت خپل سورۃ تکرار دا نشي کېده. دا وجه دا ده لن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجل، چې دا چا اجل راشي بیا خدای پاک یو سا ولا نور نه ورکړي. دا د الله فیصله ده. دې وجه نه دا هم استقول پکار دي چې د مال د کوم طریقو باندې راتلل دا خدای ته پوښتنه، او دا هم استقول پکار دي چې په کوم ځای کې مال خرج کول د خدای پوښتنه او په کوم ځای کې د الله بده شي. الله دې موږ د عمل توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمين برحمتك.